مرګرو موږ یو ډرامه اورېدلې وه په سوشل میډیا باندې چلېده چې یاره د تنګي ټیکټ د ناظمې چاته میلو شو. هغې دپاره موږ راپاڅېدو او موږ معلومات وکړل، نو هغه ټیکټ لا هېچ چاته هم نه دی میلو. د هغې دپاره ما پرون خپل ډسټرک صدر چې کوم دی عزیز خان، هغې ته تاسو ته میډیا ته دا ښیم چې هغه ته ما اپیل جمع کړ او هغوی وویل چې بی موږ ټیکټ لا نه دی شو کړی. نو زه په دې دغه باندې ویم چې لکه بی زموږ په تحصیل کې ښه تکړه تکړه ورکران شته. زه اوس هم د میډیا په وثاقت باندې دا ویم چې زموږ مشران دې صحیح فیصله وکړي، راپاتې سي. د دوی سره د ټیکټ د کمیټې چانس شته او راپاتې سي. او موږ چې کوم ملګري خوښ کړل په تحصیل کې 8 کسان موږ خوښ کړل په دې خپله موجوده وخت کې، او دا ته واړه د ځان سره کېنئ او دا ټیکټ دې په هغه طریقه ورکړي چې کومه کې زمونږ او زمونږ د پارټۍ عزت راځي او زمونږ د ملګرو. دویمه خبره ملګري دا کوو چې فرض که ټیکټ بیا هم داسې ناجیزه فیصله وشوه او په کمیټې کې زمونږ د تحصیل ورکرانو ته سپکو کتې شو، نو د هغې نه پس بیا موږ سره 4 کسان نور خواږه درانه ملګري دي چې هغوی د ناظمې دپاره د ټیکټ خواهشمنو او الیکشنل کمیشنر سره داخله کړې ده. نو که پارټۍ بیا هم داسې د دوی سره مشاورت ونه کړو او په سلا مشورې دا ټیکټ ورنه کړو، نو بیا به دا 8 کسان زمونږ په 4 کسانو کې چې د کم یو ملګري نوم واغشته، نو هغوی سره به موږ اوږه په اوږه ولاړ یو او هر قسمه مالی جاني نقصان دا به ورسره موږ کوو. دې کې چې موږ سره عهدهدار کسان شته، دې کې موږ سره سابقه ناظمان شته، دې کې موږ سره د ډسټرک کابینې چې دغه شته د عهدهداران شته، دې کې موږ سره خپل سینیر ورکران شته. د دې وجې نه موږ خپل عام ورکر نه دی راغوښتی چې لکه دا زموږ یو خفیه میټینګ او لکه یو خپله خبره هم کوله. د هغې نه پس به بیا انشاءالله عام ورکر او نور ملګري ټول راغواړو. کاغذات خو جي یو به زه دا ووایم چې زمونږ نصرالي بی دی، یو التاب دی، امجد بی دی او زیمه. نو دغه سره دا اوس چې کوم هوا چلیږي چې هغه ته ټیکټ میلو دی، نو د هغې سره موږ 15 کسان د پی ټي آی نه یو. موږ خو جي هم دغه خبره کوو چې لکه موږ هم د دې دپاره جوړ یو. د څه دپاره جوړ یو؟ ما سره یو ملګری نشته، هغه بیمار دی، دا بل ملګری مې ناست دی دا دې خوا کې. لکه مطلب موږ هم د ډسټرک د کابینې یو حصه یو، زه خپله ډیپټي جنرال سیکرټري ما، خو هېڅ قسمه هغوی موږ ته دا خبره وکړه چې تاسو فارم جمع کړئ. نو پامونه موږ جمع کړل، خو زموږ د ډسټرک کابینې سره په ټیکټ کې هېڅ قسمه مشاورت د ننه پورې نه دی شوی. دې کې چې کمیټي نه ده مقرر شوې. که کمیټي مقرر شوې وه او کمیټې فیصله کړې وه، نو بیا به هېڅ چرې موږ د پارټۍ خلاف ورزي نه کوله. دا جی یو برینام فیصله شوې ده. موږ جی هغه به زما په خیال زه وایم چې هغې کې هر یو ته ټیکټ میلو شو، نو موږ به هغه مکمل سپورټ کوو. نه جی دا خو زموږ د کمیټې نه نور ملګري مقرر کړل، دا فیصله خو به بیا دوی کوي. خو په دې 4 کسانو کې به لازمي بیا یو کس الیکشن کوي چې هغه هر څوک و. جی زما په خیال هغوی خو به زه به دا ویم چې هغوی خو به مجبوري وي. مجبوري بیا دا وي چې لکه فرض که د پارټۍ نه به مجبوري، خو موږ د ورکر غم به کوي. موږ هغوی ته بار بار ستاسو په دې میډیا په وثاقت باندې چې به یې راپاسئ او زموږ د دې خبره کې لږ تاسو یو قدم کېدی. نو جی زمونږ د هغې دپاره موږ ته ډسټرک کې کابینې جوړې وې او دا بدلیاتي الیکشن دی. نو بدلیاتي الیکشن دا د ډسټرک اختیار دی. که د ډسټرک نه یو خبره پاتې شي نو بیا به یې صوبې ته وړي، او که د صوبې نه بیا پاتې شي نو بیا به یې مرکز ته وړي. نو دې کې جینه ډسټرک خبر دی. ځکه زه خپله ډیپټي جنرال سیکرټري ما لالا ته نایب صدر ما سره په موخه ناست دی. نو مطلب دی چې موږ هم د دې بدلیاتو د الیکشن یو حصه یو، خو لکه موږ ته هېڅ قسمه خبر نه او موږ ته په میډیا باندې چلیږي چې بی ستاسو پلان کې ناظم شو. موږ چې جي دونه زور ورکړه دې خبرې له، نو په دې وجه باندې مو ورکړو چې زمونږ تحصیل چې کم دی دې کې کم ورکر دي. تاسو بله ورځ وکتل چې
چې زمونږ څونه ورکر وزیر اعلی راته او هغې کې په ټولو نه د تنګي خلک په ټاپو خو زمونږ د تنګیوالو د ورکرانو مینه ده خو که داسې کېږي نو زما په خیال بیا به ورکر ډېر خفه پاتې شي ځکه چې لکه فرض کا اوس ما خو تاسو ته ووایي چې لکه زمونږ ډسټرکټ نه دی خبر نو زمونږ ان پی اے او ایم این اے به د دې نه څه خبرې چې یاره دا ټیکټ څنګه ورکړی شوي څنګه چې زمونږ زیات دوی خبرې وکړې نو دا ټول چې کوم دی د یو لار ده چې څنګه تاسو تپوس وکړو چېرې ټیکټ نو ما یو خو زما خپله خواهش نه کېدو خواهش مې به د یو وجه نه کېدو چې په دې الیکشنو کې په دې سیزونو کې ډېر زیات مشکلات دي سیاست پرې ښودی نه شو او څنګه چې دوی په دې میرټ د ټیکټ په میرټ باندې دغه شوي دي نو ما تېره پیره چې ما الیکشن کړی وم ما د آزادو نه کړی ما د ټیکټ نه ومیلو او بیا چې ودرېدم نو هغه آخري خط ته بس الله پاک عزت راکوړله اوس دا پیره چې کوم دی نو سوچ مې وکړو چې که دې پیره موږ بیا داسې وکړو نو لازمي به خامخا موږ بیا د آزادو نه ودرېږو مسله به راته جوړېږي نو د هغې په وجه باندې ځکه ونه درېدو چې یو خو دا دغه الیکشن نه ډېر زیات مختلف دی ډېر زیات مختلف دی ځکه دا تقریبا یو نیم ایم پی اے دی نو په دغې وجه باندې ما چې کوم دی کاغذات جمع څنګه ډېر ښه کوېسچن دی وکړو ارشاد چې کوم دی هم زموږ رور دی هم د دې پارټۍ نه دی د پی ټي آی سره تعلق دی او ښه زوړ کارکون دی دا نه ده چې ګینې یاره یا ګینې د خلکو د هغه سره څه خبرې نشته یا یې دغه نشته دا جمهوریت دی او په جمهوریت کې خامخا داسې خبرې مخې ته راتلی شي چې هغې کې به ته خپله یو لار استعمالې اوس چې دا کومه خبره دغه شوله دا یو کمیټي جوړه شوله د ټولو ملګرو په وساطت باندې څومره چې شاته زموږ ورکران ولاړ دي مخې ته مشران ناست دي نو کمیټي سازه شوله دا کمیټي هر څنګه فیصله کولی شي لکه دې کې چې کوم دی داسې ملګري ناست دي چې هغه دې کې یو هم داسې نه دی راغلی چې ذاتي مفادې پکې ځکه چې په دې کمیټۍ کې چې کوم دی لکه څنګه چې دا کینډیډیټ دی نو داسې پکې د نوم هم نشته چې کوم نیوټرل خلک دي چې کوم بار خلک دي هغه چې کوم دی که نه د دې کمیټۍ حصه ده نو دا کمیټي به فیصله کوي چې هغې دې کمیټۍ هر څوک واخله امید د الله تعالی نه دا ده چې دې کمیټۍ هر څوک کېدای شي د ټیکټ هغې ته میلاو شي نو د دغې لپاره مونږ چې کوم دی یاره هغوی سره پکې نه شي کېدی د هغې وجه دا ده چې دا کوم ملګري دي که زیاتره ملګري داسې دي چې هغه د دې خبرې الریډي لکه هغه یو خبره یو هوا جوړه شوه چېرې ټیکټ میلاو شو دوی په هغې باندې د پارټۍ نه خفه شو د پارټۍ نه پرې خفه شو چې یاره څنګه زموږ ټیکټ چې کوم دی موږ نیو خبر او ټیکټ میلاو شو نو په هغې وجه باندې دوی دا چې کوم اوس دا کوم پروګرام جوړ دی نو دا دغې دپاره جوړ دی په دغې خبره باندې جوړ شوی